بسم الله الرحمن الرحیم. زه مظفر شاه یم او تاسو ګورئ mp news.pk. ګرانو کتونکو د کوټې سره ملحقه علاقه تلنګ کې ولاړ یو دا ټیم او د تلنګ د خلکو سره به ګپ شپ لګو، د هغوی نه به دغه پوښتنې کوو چې یاره څه مسلې مسایل دي د تلنګ او د څه حل طلب دي. نو په دغه هکله زموږ سره به نن د تلنګ د مشرانو سره د دې ځای د کشرانو سره د همزولو سره به ګپ شپ لګو. موږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو په تلنګ کې د دې ځای چې کوم مقامي کسان دي هغه راسره ولاړ دي. زموږ سره یو حاجي صاحب په دې ټایم کې ناست دی، د دوی نه پوښتنه کوي چې د تلنګ څه مسلې دي. السلام علیکم حاجي صاحب. وعلیکم السلام. حاجي صاحب دا راته ووایئ چې د تلنګ د ټولو نه غټه مسله څه ده چې هغه حل کول غواړي، یا ستاسو به د حکومت نه دغه مطالبه کول غواړئ چې یاره دا زموږ له حل کړی شي؟ زمونږ خو جو دنیا ته معلومه ده چې زمونږ دا مطالبه ده چې دا روډ زمونږ تاسو به پرې راغلي یئ، تاسو به دا موقع لیدلي وي. د دې نه علاوه د ګیس په تمه یو چې الله رحم وکړي او خدای پاک رحم کړی دی، لکه عمران خان لکه خطرې دی او مونږ پرې ټول خوشحاله یو، کاڼي بوټي پرې خوشحاله دي. نو که زمونږ د ده په دې دور کې دا لار وشي او خدای رحم وکړي او دا ګیس وشي نو ډېر ښه خبره به وشي. تاسو وایئ چې یاره ګیس او زموږ دا کم روډ چې دی د تلنګ د ټولو نه غټه مسله ده. غټه مسله همدغه ده. نور په دې باندې دا دنیا بې پوهه ده چې یاره دغه نیمه شوې ده نیمه پاتې ده. د نیمې نه به لږه پاتې خو کول غواړي او لکه ډېر مشکلات دي او ډېر مریضان که په ګاډي ته دغه شي چوتېږي لګېږي او لکه مسلې دي که نه. دا راته ووایه حاجي صاحب، دا کم چې د نیمې پورې جوړه شوې ده نو چرخۍ پله خو مونږ کتلی دي چې اخوا روډ تللی دی، تلنګ پله دا نیم ولې پاتې شوی دی، په څه وجه؟ نو اوس نشو ویلی، دا په دوه کیشه باندې شوی دی، لکه د ساحده پورې وړاندې وشو بیا پسې وروستی وشو، اوس د دغه ځای پورې بیا وی چې یاره پڼ نشته دی، جو دغه مسله ده جو روانه ده. کتونکو یو بل مشر زموږ سره ولاړ دی، دوی هم څه مسله لري د تلنګ په حوالې سره. جی څه به ویل غواړئ؟ جی زه دا غواړم چې زه هم د تلنګ یو باشنده یم او د تلنګ اوسېدونکی یم، په دې کې د خپل حق تپوس کولی شم. زمونږ د تلنګ غټه مسله چې ده د روډ ده او د جنکو سکول دی زموږ ماشومان یې 15 کیلومیټره لار وهي، په دغه ځای کې په یخه یخنۍ کې ځي او د هغو ته غټ تکلیف دی چې دغه سکول موږ ته خامخا وشي. نو ښه ده، ګیس هم دی نو ګیس هم ضروري ده او دا روډ لازمي ضروري، او بل په دې اسپتال کې زموږ د ډاکټران چې کوم دي هسې ناست دي. کتونکو یو بل مقامي کس موږ سره د دلته کې ولاړ دی، د دوی نه پوښتنه کوو. وروره خپل نوم راته وښیه پیدا. محمد پروش. محمد پروش صاحب، څه وایئ تاسو د مشرانو وایي چې یاره د روډ او د ګیس مسله ده، د تلنګ په حواله به نور څه وایئ چې نورې څه مسلې دي او هغه حل طلب دي؟ زه خو ورته د سکول په حواله سره دا ووایم چې زموږ د سکول تقریبا یو نیم کال وشول او په میډل سکول کې 2 سیټ استادان نشته او یو بګیر ماسټر نشته. یو نیم کال نه دا زموږ وړوا سیټ هم خرابېږي او دغه 2 استادان پکې نشته، 3 استادان پکې نشته دي. موږ د ملګرو پسې منډه تړلې وواله خو تر اوسه پورې کیسه دغه نه دی شوی. په تلنګ کې یو میډل سکول دی، د جنکو سکول شته دلته؟ جنکو سکول نشته. د دغه سکول په دې استادانو پسې چې تاسو کوم وایئ چې موږ منډې والې دي، تاسو چا پسې کړي یئ؟ تا ملګري تلي وو ډیو صاحب ته یې ویلي دي کوم چې زموږ مطابقه یې ډیو جو هغو له پته نه لګي له نوی اپاینټمنټ به یې نه کړی ده، بل ځای نه ټرانسفر نه کېږي. اوس هغه مسله به هغو ته څه یاره سمه څه. ټیک شو. دا راته ووایئ چې موږ وینو چې په تلنګ کې زیاته آبادي چې کومه ده هغه د پی ټي آی د پارټۍ سره منسلک دي. تاسو د پی ټي آی چې د اوس څومره حکومت شو یا تیر شوی حکومت تر کومه حده پورې مطمئن یې؟ تیر شوي نه خو ډېر مطمئن یو، دلته کې ډېر زیات کار شوی دی، دې نه مخکې لکه دونه کار نه دی شوی او اوس خو لا پته نه لګي د هغو فنډ به نه وي ریلیز شوی. په دې وجه موږ راتلونکي وخت کې څه نه شو ویلی چې لکه حکومت یې دونه ټایم هم نه دی شوی که نه. ټیک شو، ډېره مننه. کتونکو په دې ټایم کې زموږ سره ولاړ دی فضلي تواب باچا، کوم چې د پی ټي آی کوټه غربي صدر هم دی او د دې ځای جنرال کونسلر هم دی. د دوی سره به په دغه اړه باندې یو څو خبرې کوو. السلام علیکم فضلي تواب. وعلیکم السلام. باچاجي دا راته ووایئ چې ستاسو دا کلی دی، موږ نن راغلي یو د MP نیوز په سکرین باندې
کوشش هم دا دی که ستاسو څه مسلې مسایل وي چې دغه مونږ حکومتي چې کوم چارواکي دي هغوی ته په خپل سکرین باندې کیږدو او هغه د حل کېدو کوشش وکړو. تاسو به حیثیت د دې ځای یو سیاسي کارکون او د دې ځای مشري د ستاسو سره د ایز ا جنرال کونسلر نو څه به ویل غواړئ، څه مسلې مسایل دي چې هغه به تاسو ته حکومت ته مخې ته ږدئ چې یاره دغه مونږ لا په پرایورټي لیسټ باندې کول غواړي؟ ټول ناول خو زه ستاسو د MP نیوز باندې ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو داسې یو پسمانده علاقې ته راغلی او زموږ د خوارو غریبو د مسلې په باره کې زموږ نه تپوسونه کوئ. مسلې خو ډېرې زیاتې دي، ولې چې د شپېته او یو کالو دومره مسلې دي چې اکثر نړو نورو پارټو دلته اړو کار نه کړه. خو مین مسلې څنګه چې استاد صاحب وایي چې یاره په سکول کې استادان نشته، نو په دې پسې خپله منډه تړلې ډي او صاحب پورې ډاکټر امجد صاحب پورې وواله، خو لا تر دې وروسته نه ده حل شوي. بل دا روډ ډېر وخت نه کچه و، اول په خوړ کې و بیا کچه و، نو تقریبا 3 سې روډ شوی دی، خو دا پاتې دی. نو که دا زمونږ دا مسله هم حل شي نو لکه دا به ډېره زیاته د هغې ولې چې 2018 دی د روډ نه بغیر ګزاره نه کېږي. بل چې کوم دی ګیس نن سبا یو بنیادي ضرورت ده، د ګیس نه بغیر نن سبا ګزاره نه کېږي. او د PTI ټول حکومت دی، نو زمونږ د PTI د حکومت زه خو پخپله PTI والا یم، نو دا مطالبه کوم د MNA صاحب نه او MPA صاحب نه چې لکه په دې باندې په ترجیحي بنیادونو باندې کار وشي، ځکه چې سروې ټیمونه راغلي دي او تر دې وروسته دلته رانغلل. بل دا ټاسمرمر دی زمونږ، نو ډاکټر صاحب زموږ سره وعده کړې ده انشاءالله چې میلاو شي. خو ټاسمرمر زموږ اوس هم 2 پیز دی، نو د بجلۍ اوس خو لا یخني نه ګزاره کېږي، خو په ګرمۍ کې بیا لکه ډېره زیاته مسله ده. ستاسو مطلب دا دی چې درې تاسو غټې مین مسلې چې کومې زما په ذهن کې راغلې چې ګیس دی، روډ دی او بیا بجلی ده. د ګیس چې کوم سروې ټیمان دي هغه تر اوسه پورې تلنګ ته راغلي نه دي. نو ډاکټر صاحب خو زموږ سره دا وعده کړې وه چې ټیمان به درشي، ډاکټر موضوع کې کار کوي، خو لا تر دې وروسته رانغی، موږ اوس د 3 پورې لاندې. صحیح. او د بجلی چې کومه تاسو مسله وایه د دا لکوټې واضحه کوي چې یاره ټاسمرمر لکه زمونږ 2 پیز دی 100، نو موږ وایو که دنګ نه نوی شي نو لکه دا مسله به متحل شي. ولې جون ته مخه دا جوړو هغه بیا سوځي، جوړونکي ښکار کوي نه، ګرمۍ کې بیا بجلي ولټیج کم شي نو بیا خو رسنګ نه کار نه کوي. اوس ټولې سوبلیزرې دي دغه نه کې بیا بیخي کم. صحیح. دا راته ووایئ چې روډ چې کوم دا راغلی دی د نیمې پورې، بیا اخوا چورخۍ طرف ته تقریبا چې جوړ دی که څه لږ ډېر پاتې، نور تلنګ ته 2 حصې یا هغې نه زیات پاتې دی. نو دې له څوک راغلي دي چې د دې خو ډاکټر صاحب زموږ څو پورې ویلي دي، هغه دلته راځي غم خاده له لاسنیو له دې له راځي، نو ویلي یې دي ورته خو زنګ دا چې پاتې رنده رډې وټې له لاسه پاتې وو. دغلته وټه نه وه، د روډ سټرکچر نه و، او چورخۍ طرف ته زنګ نه یو لږ څه یوه شی، خو چورخۍ طرف ته لاره کمه ده. اصل کې روډ برابري بنیاد شوی، خو تلنګ ترې لرې دی او چورخۍ نږدې ده، نو هغه ځکه مکمل ښکاري او دې خوا نیمګړی ښکاري. بل زنګ دا وټه نه وه، د دې د وجې لکه نور پڼ وونه اوس هغه وټه د خیره وشوه. نو انشاءالله چې دی خو ډاکټر صاحب موږ سره دا وعده کړې چې په اولني پڼ کې به دا کوو، په اولني بجټ انشاءالله چې وشي، امید ده زموږ د PTI د حکومت. ټیک شو جي، ډېره مننه. ګرانو کتونکو دا و تلنګ او د تلنګ مشران کشران چې تاسو د MP نیوز په سکرین باندې وکته. ګرانو کتونکو د تلنګ داسې یو کلی دی چې دلته اکثریت د خلکو د PTI د حکومت سره یا د PTI د تنظیمونو سره وابسته دي. دغه خلکو خبرې تاسو زموږ په سکرین باندې واورېدې چې اوس هم دوی دغه تمه لري چې یاره زموږ سره کومې وعدې شوي دي هغه به په ترجیحي بنیادونو باندې حل کړی شي. ګرانو کتونکو د دې ځای 3 غټې مسلې مونږ تاسو ته په خپل سکرین باندې کېښودې او امید لرو چې حکومتي چارواکي به په دغه باندې خپله توجه ضرور ورکوي. تر یو بل پروګرامه پورې خپل کوربه مظفر شاه باچا له اجازت ورکوي. د لوی الله تعالی